زه وایم چې که بالفرض مونږ ته په یو سکنډ کې مونږ ته دا محسوسه شي مونږ ته چې زمونږ امیر محترم یا تحریک لبیک د نور لیگ په اشارو چلیږي یا د بل چا په اشارو چلیږي چې هغه شاته نور څوک دي والله بالله ثم تالله په دریو قسمو مې درته ووایي چې یو سکنډ هم ورسره زه ونه چلېږم زمونږ دا ایمان دی الحمدلله خو حکومتونه بعضې داسې دي مونږ چې دننه څه کتلي دي د دې حکومت کې د هغې حکومت کې دې سره حکومت وکړله دا غریبانان خوښې کرسو باندې ناست د دې چې کوم وزیرانو مونږ سره دغه کړي دي هغه نه خو لږ چېرته براډکاسټ هلته مو وکړه تپوس ته وکوئ چې کله تاسو هغه دې سره دغه کوله نو تاسو ته پته وه چې څه وشو څه ومنلي شو تاسو ته خو پته نه غریبانان په خپل موبایلو کې ګیمونه کول او چې کله به هر څه دغه شو نو بیا به رالی ویې چې دا چل ورسره وشو بیا هم شاته کتلي هم نه دي فالو اپ نه یې کړی دلته چې زموږ یو معاهده وشي بیا هم لږ ډېر فالو اپ کېږي هغې په خپله باندې رینکیه راغله تاسو چا خبره شو هغې دا چلو شو نو اوس د هغې زه ځکه وایم چې ښه دي زه دا نه وایم ګینې چې دا وینځلي شوي دي په دغه باندې هغه داسې زه دا وایم چې د هغې په نسبت دې کې جمهوریت شته دوی کې د خبرې منلو څه ناسه هغې خو به دلته فیصله وکړه ما ته اوس هم یاد شي نورالحق قادري صاحب په وړاندې په اسلام آباد کې موږ ناست او دا شهریار افریدي د بزمکې له ګوتې داسې یو داسې لاندې وی میں نے جان اللہ کو دینی ہے آس یہاں جائے گی تو ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر جائے گی او یې مونږ یو عاشقان نه یو تاسو مونږ نه دا مطالبه کوئ مونږ ولې آیا دا زموږ فرض نه جوړېږي دا زموږ فرض نه جوړېږي ما باباجي ته وی ما ورته وی قربان الله رحم کړی دی وی څنګه ما وی ماشاءالله داسې عاشقان خلک وجدان شوي دي وی څنګه مې داسې وی په مقه درېیمه ورځ وه چې زموږ باندې کریک ډاون شروع شو او دا کله روانه شوه ټلیفونونه ورپسې کوه چې هغه تا قسمونه خوړل قرآنونه خوړل یو جواب خو راکړه که نه چېرې موږ پکې بېوسه یو نه نو بیا د هغې نه پس چې به خامخا موږ راوتو نو خو لارې به بیا دې ته هم بندې دا وې چې لکه دې به وي چې اوس محمود یې څه جواب ورکوو نو خامخا به خبره دغه ته لاړه نو دلته چې مفاهمت ته لاړه شي نو دوی خاونده لاسونه پړقوي چې که خیر اوس به روځي او یو بل به وجني او موږ به پکې مزې واخلو چې داسې بیا هم سره د دې چې بیا هم هغسې دغه نه کوي بیا وایي دا دهشتګرد دي او دا شدت پسند دي ښې ورسره وکړه نو باباجي به وایي منافق په یو حال کې هم نه خوشحالېږي وایي که حضرت عقیل انصاري 1 کیلو کجورې راوړي نو یې وایي چې د 1 کیلو ته د الله څه ضرورت او که حضرت عثمان ټول خپل مال راوړي حضرت ابوبکر صدیق خپل ټول مال راوړي نو یې وایي چې دا خو ریاکار دی خو زموږ کار خو دا نه دی که نه مونږ که راوځو نو وایي دا شدت پسند دی که راو نه ځو نو دا وګورئ په دې حکومت کې حکومت سره ملاو دي نو موږ ته چې ستاسو خوشحالول زموږ کار نه دی زموږ چې چا دپاره کوو بس هغه یې ګوري خو الحمدلله زموږ مخې ته کم از کم صاحبزاده صاحب نه یو خبره اټل ده چې زموږ مخې ته په دې مسایلو کې حکومتونه خو وروستو خبره ده والله که د پلار هم یا څه حیثیت وي په دې مسله نو چې سړی دغې ته ګوري نو بیا به د نون لیګ او د پي ټي آی په دې کې وایي مونږ فرق کوو چې نه دي داسې دي داسې دي دغه څه حیثیت نشته زموږ په وړاندې مطلب تحریک لبیک چې کوم دی نو چا سره هېڅ قسمه څه خبره اتره یا هغې سره د کېناستو یا د یو کېدو څه دي پټ پاتې کېږي دا ما ته ده ووایه او داسې وخت دی که نه دغه په دور کې مونږ اورېدلي دي چې چا ډیلونه کړي وو خو مخه خلک اوس لګیا دي د انټي اسټبلشمنټ خبرې کوي مونږ اورېدلي دي ویزې مقرر کړی وم او د دې په منځ کې دا پیسې به له ما ورکولې ډېر لوی لوی شخصیات دي ښکلې جامې یې دي وي دا پیسې به له ما ورکولې او هغله به مې ورکولې دله به مې ورکولې نو ستاسو خپله باندې خبره وکړئ چې په خپله باندې دا لکه دغه زموږ په وړاندې شوي دي زموږ ته خو د څوک یو څیز ثابت کړي چې یاره داسې مونږ خو الحمدلله چې هغې را سره خبره کوي اول سل پېره سوچ کوي خبره باندې بیا د هغې نه پس مونږ سره خبره کوي تاسو ته چېرته د بلې پارټۍ نه افر راغلی ډېر راغلي ما ته اوس هم یاد شي په دې کې په دې مذاکراتو کې دا ټول پي ټي آی وزرا ناست وو چې په دې کې شیخ رشید د الفاظو د خپلې